علیکم مفتی صاحب محترم ښه جوړې خیر ده. د میراث باره کې یوه مسله ده چې روښنایي وکړې. یو پلار ده هغه مړ شو، بچی یې پرېږدولی وایي ښځه پرېږدوله. د وروڼو منځ کې چې کله مثال ترکه تقسیمېږي، د ښځه چې کله مثال واده شوله، د کومه بچی چې پرېږدلی وه بچی واده شوله. پښتو کې ځنه دا خلک دا خبره کوي چې کله واده شي به میراث ته نه میلاوېږي، چې کله واده نه وي به میلاوېږي. دې خبرې څه اثر شته که نه شته؟ بنده پلار چې کومه ښځه پرېږدوله، ښځه نه وه بچی یې پرېږدوله، دا ښځې اوس په دغه کور کې بل خاوند وکړو چې د هغې پلار خپل خاوند یې ورور یعنې لیور سره یې وکړو. نو چې کله لیور سره یې وکړو، اوس دې ښځې ته بیا د خپل سړي نه څه میلاوېږي که نه؟ اوس دې خاوند شته ده. دې مسلې کې مو روښنایي وکړي، که پوه نه یې بیا به یې تاسو راته بیان کړو. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. دوسته تا چې کوم تپوس کړی دی چې یو انسان وفات شوی دی، یو ته لور پاتې ده یو ته ښځه پاتې ده، بیا تا دا ویلي دي چې لور یې اوس واده شوې ده، نو آیا د لورې حصه کېږي او که نه کېږي؟ او ښځې هم بل خاوند کړی دی، د دې حصه کېږي او که نه کېږي؟ نو مسله دا ده چې بالکل د دې لورې هم حصه کېږي. د پلار په مال کې نیم مال به دې لور ته میلاوېږي، ځکه یوه ده. کله چې د بنات صلبیه لکه د انسان خپل لور وي، دا یوه وي، نو د دې لپاره درې احوال دي، نو نیم به ورته میلاوېږي. اما لبنات صلب په احوال الثلاث او نصف للواحده دي، نصف به دې دغه ته میلاو شي لور ته. ښځې هم دویم واده کړی، لیور سره واده کړی، نو بالکل لیور ته به دې ښځې ته به حصه میلاوېږي د خاوند په مال کې. د دې خاوند مال چې کم مړ شوی دی په دې کې هم حصه شته دی، او کم چې ژوندی دی د هغه مال کې هم حصه شته، په هغې کې د سمن میلاوېږي. اما للزوجات په حالتان د ښځو دپاره دوه احوال دي، السمن مع الولد او ولد الابن وان سفلا. اتمه به ورته میلاوېږي چې کله د اولاد موجود وي، نو لوري موجود ده د مړي، نو اتمه به ورته میلاوېږي. باقي چې کم مال پاتې دی هغه به د رونو شي، هغه به د رور به شي، رور یا صفه دی وخت